تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. سورة آل عمران شروع. مخکې آیت کې الله رب العزت د وګدري او همدارنګې اختیارمند ذات ذکر کړ چې یاره وګدار څوک دی د هر یو شي والا او اختیارمند څوک دی د هر یو شي والا. نو د هر یو شي والا او همدارنګې د انسانانو عزت او ذلت کمزوري بیماري د هر څه د الله تعالی په اختیار کې. او د نن آیت کې ذکر کوي دلیل د وحدانیت د الله تعالی والا چې کسا کا کوم خلق د الله تعالی نه علاوه د نور خلقو د نور څه شي هم د هغه عبادت کوي د هغه نه وخت کوي. نو وګوره الله تعالی دې صفات والا نور چې دې صفات والا نشي کېدلی چې تولج الليل فی النهار وتولج النهار فی الليل. دې آیات کې اصل کې رد په دهریاو باندې هغه چې شپه ورځ څرنګه رسي نو بس شپه راشي او ورځ مخکې کې او شپه باندې راشي او همدارنګې بیا ورځ مخکې شي په شپې باندې او شپه ختمه کې ورځ راشي. نه بلکې مویل چې دا د الله تعالی د قدرت ذات د وجې نه کېدی شي ځکه چې الله تعالی همدې طریقې سره حکم دوی ته کړی دی او همدې طریقې سره په خپل ډیوټي باندې چلیږي ځکه د هر څه چې الله تعالی په خپل قدرت کامله سره کړی دی چا ته واکداري او اختیار د دې شي نه دی حواله کړی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وګوره د الله تعالی د وحدانیت نه چې د الله تعالی نه کېدو یقین او مخلوق نه کېدو یقین یوه نشانه او یو دلیل دا دی چې کسه شپه نه باسي په ورځ کې او ورځ نه باسي په شپې کې. مطلب دا خبره چې کسه د الله تعالی ورځ څومره ولي وګوره اوس یې ساعت مخکې ورځ او دا ورپسې شپه راولله او همدارنګې څو ګنټو بعد به دا شپه ختم کېږي او بیا ورپسې ورځ راځي. نو دغو صفات والا چې د یک یو ذات الله رب العزت کېدلی شي. بل دا وګوره وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الله تعالی دې باندې هم قدرت والا دی چې وتخرج الحي من الميت راوباسي دا ژوندی د مړي نه وتخرج الميت من الحي او راوباسي دا مړ د ژوندي نه. یعنی الله تعالی دا کار کولی شي چې وګوره ژوندی وي نو دا راوباسي د مړي نه یعنی مړي نه پیدا کړي. وګوره د انسان پیدایش سره انسان پیدایش اول د تش نطفې نه دی صرف اوبه دی هېڅ هم ورکې نشته دی خالص اوبو نه مړه نطفه دی او انسان ونرو ژوندی پیدا کړي. یا وګوره انډې ته وګوره وایي ته وکسه هېڅ هم ورکې نشته دی تشې اوبه دي خو الله تعالی د دې نه یو ژوندی شی پیدا کړي. او همدارنګې وتخرج الميت من الحي او همدارنګې مړه پیدا کوي د ژوندي نه. وترزق من تشاء بغیر حساب او همدارنګې الله تعالی رزق ورکوي چې چاته وغواړي بې حسابه. ګوره څوک چې د الله تعالی دین خدمت کوي د الله تعالی کتاب خدمت کوي د پیغمبر حدیثو خدمت کوي نو بیا الله تعالی پیغمبر یې چې ګوره الله تعالی به تاسو ته چې ځای نه رزق درکوي من حیث لا یحتسب تاسو وهم او ګمان کې به هم نه وي رزق به درته راځي رزق اسماني دی خو لازمي خبره انسان دپاره دا دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما دغه جنات او انسانان نه دي پیدا کړي مګر خپل عبادت دپاره هم پیدا کړي دي. که بیا څوک هم په دې کې جناتو نه یا د انسانانو نه سرکشي کوي د الله تعالی دین نه مني د الله تعالی احکامات د پیغمبر حدیث نه مني نو بیا الله تعالی فرمایي چې لأملأن جهنم
ما دا جنت جهنم سره دا وعده کړی دی چې ګوره زه به دا جهنم د جناتو او انسانانو نه به ډکوم مطلب آج کوم معاصی یعنی کوم گناهګار دی هغه به جهنم کې اچوي حدیث کې راځي اوږد حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورځ جنت او جهنم خپل منځ کې بحث مباحثه شوله خبرې اترې شوې جهنم دا خبر اوقات سما کې ټول سرکش او ګناهګار خلک داخليږي جنت ته چې را ما کې فقیران خلک به داخليږي ځکه د دین فقیران وي دینداري طبقه وي الله تعالی اردوړ دو فرمایلو وی تاسو اردوړ وځ ډکوم دا جهنم د ګناهګارو خلکو نام درګي د کافرونو او جنت چې دا انسانانو نه خو هغه انسان نیکان خلک وي او ارچن کې دا تعالی نه ویلې وي او دا خبرې کړې وي چې یاره یو ځکه الله تعالی نه بچ کېدل نشته اجازه کې الله تعالی کسي نو بعد الله تعالی د وینا ټول ګناهونه تر کړی او پرېږدولې وي نو دا خلک الله رب عزت او دا پیغمبر فرمایي ویم دا خلک کامیاب دي دا خلک اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون صحابه کرام باندې کې دا آیات آخر کې نظر شوی دی ګوره چې کوم صفات مکه صحابه کرامو ذکر شي نو بیا د صفات آخر کې دا جمله راوړي چې څوک نیکار خلک الله تعالی نه ویریږي نو کامیاب خلک دي نمو همدای چې څوک د دنیا کې هم نیک د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیان وي نیکان خلق بینم دا کامیاب دی